پیسو دانش کوم سم او د مابو ته مې ویل انسان مجبورۍ نه مې کړی ولې چې ما باندې د پیسې وي او هغه پیسې غوښتې ما سره پیسې نه وي نو ما د مجبورۍ نه وکړو ما ځان سره فهیم او دا پیزان شامل کړو د دې په ترو باندې ما دا کار کړی څو ورځې دې وکړي دا راته ووایه ښه اووه ورځې دې کړي دا تمانچه لیسنسداره وه یاره زما خو دغه پیغام دی چې هر پلار هر ورور ته دا پکار دي چې دی په خپل ماشوم باندې نظر ساتي او ناوخته ګرځېدو یا د غلط ګرځېدو د دې د روزګار یې کوي که نه یې لاول خو تعلیم پکار دی که تعلیم نه خو غریبي ده بسم الله الرحمن الرحیم Kami Dosmato Damarato د پیښور حدودو تانا نیچنیټیټ پکې ته ولاړ یم د تانا نیچني حدودو کې یو واقعه پکې ته راغلې وه چې یو ډرایور چا قتل کړی و د وکیلي په هکله موږ سره اوسئ پورې تفصیل تاسو له په دغه ریپورټ کې تاسو له درکوو څنګه کوښښ کوو چې په دغه ریپورټ کې د منظمانو سره خبرې وکړي او د منظمانو سره چې کوم تفتیشي افسر دی ریسرچور هغه سره هم خبرې وکړي چې د دې واقعي شاته محرکات څه ملزمانو ولې دغه دا ډرایور قتل کړو څنګه جوړ شو درې کسانو پیسې وې لالچ وې ته څنګه تفصیل تاسو په دغه ریپورټ کې درکوو دا مهال اوس ما سره هغه ملزمان موجود دي کوم چې د لیډي کانسټیبل د خاوند په قتل کې پولیس نیول دي دا راته وایي چې ستا څه نامه ده بلال لږې خبرې دې ځای د کوم ځي کار څه کې څه کې ډریوري کې پولیس ولې نیولې څه جرم دې کړی دی ها دا خبره وکړه دا څه کیسه وه پیسو مسله ورسره ده ښه نو سمیرالله څنګه لکه څه اوس چې دا سلو لګیایي که نه دې نه مخکې دا کیسه څه وه چې اوس خاموش دا خبره ټوله وکړه تېزه دا څه دې پیسو مسله وه بس او پیسو دانش کوم سم او د مابو ته مې ویل انسان ها څنګه دې وویشتو ډایرکټ دې هغه وکړه نه پلین دې وکړه دا خبره وکړه ګاډی دې بیا څنګه ودې نیول دا خو ډرایور و که نه مجبور जी बस स्टेशन पर हो रहा है उसको ऐसे काम होता है और मसल के मुश्किल تا وسره تا پکې څه کولو ډز تا وکړو نه چې دلته فی هم د مارګ باندې ها مین کردار ستا و څو روپۍ دې ورسېږي پیسې نه مې شوي ها نو په هغه پیسو باندې بیا څه کولو مثلا هم وطنونه ها نو اوس په دې څیز باندې خپېمانې دې نه مخکې څه د جرم ورم کې ګیر شوی یې که نه تا څه نوم دی فهیم ته د کوم ځي د څه کار کې ها ته پولیس ولې نیولې ها تا پکې څه کړي وو ها نو 3 لکه روپۍ درته اوس میلاو شوې نو څه دې وګټو څه دې وبېلو نو د ملګرو سره ولې ته په دې لالچ کې رالې لکه تاسو وګورئ د یو انسان زندګي ستاسو د وجې خرابه شوه بس کار کوئی نشو ها اوس به چېرته ځې اوس به فیضان د کوم ځي د ډاګې ته پولیس ولې نیولې ها ستا به دې څه کردار و ها صحیح ده او د تمانچه ستا وه فیضان ته یې فیضان ها تمانچه ستا وه خټه ستا وکړو ها نو څو ډزه دې وکړي دا راته ووایه ها اووه ډزه دې کړي دا تمانچه لیسنسداره وه ها مطلب بغیر لیسنس و نو تا ګرځولی که نه مطلب چې بغیر لیسنس و مطلب دا چې تا دا جرم خوښ و سرزی جرم نه کوم څه سره سپل ها نو څوک نو لیسنسداره خلک بیا ګرځوي بیا چې څه یې نه کوي سرزی ولا چې هغه دې دا تا دا مطلب اووه ډزې کولې هغې دومره لکه څه کوشش نه کولو چې ځان یې بچ کړی و ها تا له پکې څو روپۍ څه وه ها نو اوس دې څه بېلو
ستا خو عمر هم دومره نه دی او که نه او کار دې څه کولو نو اوس به ته څه کې چېرته به ځې نو دې نه بعد به ستاسو څه حالات دي طاهر صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو دا به اووه سوه جي یو ویډیو هم وایرل شوي وه چېرې یو ډرایور چا قتل کړو دا په دې باندې رڼا واچوه بسم الله الرحمن الرحیم دا داسې وه د 17 تاریخ د کندرخېل روډ باندې یو ټکسي ډرایور چا ویشته بیا ورسا یې نامعلوم خلاف دعوه وکړله او هغې کې بیا موږ تفتیش شروع کړو ایس ایچ او صاحب او د ډي سي پي صاحب په هدایت باندې موږ باید روان شولو موږ د ورساو سره ملاو شو خو چونکې هغوی ستاسو داسې د خپلې دښمنۍ څه پته نه وه او نه داسې څه هغوی ته داسې معلومات وو بلکې د دې مقتول چې کومه ښځه ده نو هغه د محکمه پولیس کې ملازمه ده کانسټیبله ده پیر هغه سره موږ ملاو شو چې هغوی سره موږ ملاو شو نو هغه ته موږ د دې سمیولا باره کې وویل چې یاره به یې څه تنازع یا داسې پیسو ویسو نو هغې بیا دا وویلې چې یاره زما د دې خاوند په دې قاضي کلي کې شانواز ټاونکي یو کور او هغه کور ولا د دې خاوند زما چې کوم سمیولا د ده رشته دار دی هغه وله خرڅ کړی نو زما دې خاوند به دې بلال ته رنګونه کول چې یاره دغه کور هغه پیسې اوس پوزیشن دی صحیح ده په دې باره کې مې څه کوم نو بلکې دغه یو تنازع ده بله داسې څه ایشو نشته دی او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دا ګاډی ځان له اخیستی دی یو ګاډی بل دی هغې یو رفیق نومې دی رشته دار دی هغه یې ورکړی دی ایکچوال موټیو څه دی تفتیش تاسو څه وایي تفتیش دا وسه چې موږ کله هغې دا خبرې واورېدلې نو په د هغې د خبرو مطابق موږ دا بلال چې کوم دی نو ټریس کړو دې موږ اوچت کړو بیا د سره چې کوم دی نو موږ ایس ایچ او صاحب دا ټیم ورک محنت وکړو نو بیا دې اقرار وکړو چې بالکل دا کار ما کړی دی او د ډېرې مجبورۍ نه مې کړی ولې چې ما باندې د پیسې وي او هغه پیسې غوښتې ما سره پیسې نه وي نو ما د مجبورۍ نه وکړو ما ځان سره فهیمو او دا پیزان شامل کړو د دې په تر باندې ما دا کار کړی پرایټونو کې دې څه استعمال کړي تمانچه وه برآمد ده بالکل هغه هم برآمد ده دې څومره فایر کړي د موقع نه څومره خپل برآمد شو بقول ملزم پیزان وایي چې ما سب فایر کړي دي په ده باندې په دغه اف آی آر کې مدعیان څوک دي مدعیان یې پکې مقتول والد صاحب دی څه ورور یې دی صحیح ده څه ګوري صاحب دغه شان دا وکولي یا واقعي ډېر زیاتې شوي دا هلکان چې کم دي دا هم کم عمري دي ستاسو تفتیش سوي دغه کسان په نورو جرمونو کې ککړ دي یاره دا داسې ده چې په دوی د پیسو په لالچ کې راغلي او د پیسو په لالچ کې دا کار کړی دی نو دا څه چې شوي دي نو په دا په لالچ شوي دي صحیح دي د لاست کوېشن کوم سر ځوان ټول به تاسو ویني کم عمره به هم وي والدین به هم وي هغې له تاسو څه پیغام لرئ زه پولیس افیسر یاره زما خو دغه پیغام دی چې هر پلار هر ورور ته دا پکار دي چې دی په خپل ماشوم باندې نظر ساتي او ناوخته ګرځېدو یا د غلط ګرځېدو د دې کې روزګار یې کوي که نه یې لاول خو تعلیم پکار دی که تعلیم نه غریبي ده نو په روزګار چې دی د ده نه ځان د خبرې چې یاره زه سهار دی زما دا زوی لاړ او دی ماښام راغی ده څه وکړو څه یې ونه کړو نو دغه زما دغه دی او دویمه دا ده چې کله یو ماشوم داسې خوداختیاره شي نو بس هغه بیا دغه اختیار لار استعمالوي ګران عزتمندو دا و طاهر صاحب چې کوم تفتیشي افسر دی د تا نه مې چې نیګیټ او د دې کوم ټیمو دغه دا کیس چې کوم دی پای ته ورسولو ګران عزتمندو تاسو ملزمان هم واورلو چې ملزمان ولې دغه شان وقوې ته جوړ شو د ملزمانو نه پسټل هم برآمد شوی دی د پولیس مطابق او دغه ملزمانو وینا مطابق چېرې دوی په لالچ او په هوس کې رالو او دغه شان د واقعي ته جوړ شو چې دې باندې مقتول کمی پیسې وغیره وي د هغې په لالچ کې دې رالو دغه شان ډز ته جوړ شو ګرانو عزتمندو که والدین ګوري یا کشران ګوري تاسو کوشش کوئ چې د هرې مسلې حل پولیس له راوړئ که پولیس له نه راوړئ خپل مشرانو ته پلار سره مور سره دا خبرې تاسو شریکې کړئ الله دې نه کړي چې تاسو دغه شان تماچه راوچته کوئ او د ډز ښکار شي چې بیا دلته تاسو تاڼې کې پولیس به هم واقعي دی پولیس به ستاسو نیسي چې کم سړی جرم کوي پولیس به نیسي او بیا به تاسو ځئ عدالتونو ته هم الله تعالی دې موږ دغه شان د رسوایۍ ژوند نه وساتي